رسول الله مبارک ازواج مطهرات سره نکاح نه کېدل او د رسول الله مبارک مال په میراث کې نه تقسیمېدل د دې وجه څه ده؟ نو د هغې وجه دپاره بیا مونږ د رسول الله مبارک د وفات زیرې بحث راوړو. نو وجه دا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېدو د الله د پیغمبر د ټول روح د جسم نه راغونډ کړه شو په زړه کې کېښودلی شو. الله پیغمبر 3 ورځې و د رسول الله مبارک جنازه وشو انفرادي. بیا چې کله قبر ته وسپارلی شو د رسول الله مبارک دا روح دوباره په جسم کې خور شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روح د جسم نه وته نه دی، جدا شوی نه دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې دا د نکاح نه وتې نه دي. نو دا د الله د پیغمبر په نکاح کې د څوک ورسره نکاح نشي کولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روح د جسم نه وته نه دی، د رسول الله مبارک مال دا د ملکیت نه وته نه دی. د الله د پیغمبر د وفات نه پس هم دا مال په ملکیت کې دی. نو په ملکیت کې دی، نو ملکیت کې چې مال وي خو نه تقسیمیږي. مال خو الله تقسیمیږي په وراثت چې د اصل مالک د ملکیت نه وځي. نو پلار چې روح د جسم نه جدا شي او د مال د ملکیت نه وځي نو بیا بچو ته میلاویږي. د الله د پیغمبر مال اوس هم د رسول الله مبارک په ملکیت کې دی. او په دې باندې دلیل الله پیغمبر فرمایي ما ترکنا صدقه، مونږ چې دنیا کې څه پرېږدو دا صدقه. نو صدقه څه ته ویل کېږي؟ چې ته د یو شیز مالک او ته د الله په لاره کې ورکې، دا صدقه ده. نو رسول الله مبارک د وفات نه پس د خپل مال مالک دی، وایي زما د وفات نه پس هم که زما مال څوک ورکوي نو دا به صدقه وي. بیا مونږ د مخالف نه تپوس کوو چې د رسول الله مبارک ازواج مطهرات سره نکاح ولې نه کېږي؟ نو دوی وایي چې ځکه نه کېږي رسول الله مبارک دا بیبیانې ازواج مطهرات دا د امت میندې دي، روحاني میندې دي، جسمانی نه دي. او د روحاني مور سره نکاح دا جایز ده. د استاد بیبي دا د شاګرد روحاني مور ده، او که استاد وفات چې شاګرد ورسره نکاح وکړي نو کېږي. د قرنګ د مرشد بیبي دا د مرید دپاره روحاني مور ده، او که مرشد وفات شي او مرید ورسره نکاح کوي نو نکاح کولی شي. د روحاني مور سره نکاح کېږي. او که ته وایې چې دا حقیقي مور ده نو حقیقي مور خو نه دي، دا خو روحاني میندې دي. ځکه رسول الله مبارک د امت روحاني پلار دی، نو دا خو وجه ټیک نه ده. بیا دوی دویمه وجه ذکر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې ژوندی دی. موږ دا خبره ټیک ده چې ژوندی دی، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات سره نکاح د نه کولو وجه دا نه ده ځکه شهید هم په خپل قبر کې ژوندی دی. د څونه شهدا او بیبیانې د خلکو ته په نکاح شي. اوس افغانستان کې د څونه مجاهدین شهیدان شوي، هغوی خلافت چې کله راغلی هغه بیبیانې نورو طالبانو ته نورو خلکو ته دغه شهدا او بیبیانې دا په نکاح کړي کونډې. نو د شهید د بیبي سره نکاح کېږي، ګارن کې نص د قرآن مجید 2 آیات مبارکه دي په دې باندې. شهید په خپل قبر کې ژوندی دی. دې نه معلومیږي وجه بله ده. وجه دا ده شهید چې کله مړ کېدو نو د هغه دا روح د جسم نه ووته، نو هغه چې مونږ کله قبر کې کېښود نو دوباره دا روح ورته راغلی. نو اول د جسم نه دا روح وته دی. نو چې جسم نه روح وته دی بیبي د نکاح نه وته ده، مال د وراثت نه وته دی. نو اوس مال په وراثت کې هم تقسیمیږي، بیبي سره نکاح هم کېږي. دا ډېره فلسفانه خبره ده که تاسو په دې باندې پوه شئ. نو بیا یو مولا په دې کتاب لیکلی د تحذیر الناس قسم نانوتوي، زما چې ډېر خوښ دی. هغه په دې باندې بل کتاب لیکلی دی آب حیات. نو په دې کې دلته خو لږ ډېر بحث کړی دی، عین بحث بیا آب حیات کې په دې باندې کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ازواج مطهرات سره د نکاح نه کېدلو په وجه باندې، او دغه وجه نه کړی چې په هغه وخت کې واقعه پیدا شوه. دې ته ویلی کېږي مسألة الفدک. د فدک مسله پیدا شوه، په هغې کې شیعګانو خبرې اترې وکړلې. نو بیا قاسم نانوتوي راپاسې د آب حیات کتاب یې ولیکو. نو بیا زمونږ د تره زامن وایي چې د آب حیات زمونږ خلاف لیکلی دی، او په دې کې عقیده حیات النبی بیانه کړې ده، او دا د پلان کې خلاف دی. د خدای بندگانو تاسو وایي نه، نو ستاسو خلاف څنګه لیکلی دی چې هغه وخت کې پیدا نه وای، وجود مو نه و. د 1957 نه وروسته تاسو وجود ته راغلی، تاسو خو نه وایي چې کله هغه آب حیات لیکو. نو هغه آب حیات تاسو نه مخکې لیکلی دی، تاسو پیژندئ هم نه چې تاسو به هم ګنې راځئ د رسول الله مبارک د حیات نه به انکار کوئ. هغه په هغه وخت کې د روافضو خلاف لیکلی و چې دوی دا خبره کوله حضرت فاطمې ته. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک دا میراث ولې نه دی ورکړی باغ فدک. نو بیا قاسم نانوتوي قلم اوچت کو او دا حدیث زیر بحث راوړو، انبیاء مال تقسیمیږي نه، موږ چې څه پرېږدو دا صدقه. نو دا بحث یې پې وکړو. نو رسول الله مبارک د حیات زیر بحث راویستو. دوی چې راغله انکار یې وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی نه دی. بیا چې آب حیات وکړه هغه وایي ژوندی دی. دا خو یې زموږ خلاف لیکلی دی، لکه ته نه وي هغه لیکلی دی، ته وروسته راغلی. دا ځان پسې مه پټ کوه. موږ دې لپاره مثال ورکوو. موږ وایو چې النوم اخت الموت، دا خوب دا د مر خور ده.
نو پیغمبر صلوات و سلام په خوب کې فرق شته دی. نو دینه معلومیږي چې خوب کې فرق شته، مرګ کې به فرق وي. زما استا خوب سره او دس ماتېږي، د الله د پیغمبر په خوب او دس نه ماتېږي. فرق شته کنه. ما ته چې ود شو را پاسو او دس پکو، الله پیغمبر چې ود شو را پاسي. حضرت عائشه ورته وایي د الله پیغمبره اتو تر قبل ان تتوضا او دس مونږ د کړه به تر کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. وجم یم درته ذکر کړی حدیث کې شته چې زما سترګې ود کېږي زما زړه بیدار وي. نو پیغمبر صلوات والسلام چې ود شي په سترګو باندې خوب وي، په زړه باندې خوب ناراضي. نو دینه معلومیږي چې کله وفات شنو بیا هم په سترګو باندې مر راځي او په زړه باندې مر ناراضي. نو الله فرمایي انک میتون و انکم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. الله فرمایي بیا به تاسو د قیامت پر ورځ د الله مخې ته تختصمون جګړه کوونکي